یو هغه انسان چې پیسې یې ښکتې مسبل نبی علیه السلام فرمایي دویم هغه کس چې هغه منان د زباتنې کوي په او دریم نبی علیه السلام مبارک فرمایي هغه انسان دی چې په خپل مال باندې په دروغو باندې قسمونه خوري او خپل مال حراموي زما محترم مال یې خپل دی وی قسم دی چې دا مې په دې راوړی دی دا دریم انسان نبی علیه السلام فرمایي د خو مالم غر که خپل مالم حرام کو تاسو ته د حرامو خبرم کوم د ما محترم موږ ټول عمر رزق وګټو حلال رزق وګټو خو یو روپۍ پکې حرامه پیدا شي یو روپۍ پکې حرامه پیدا شي نو کم مال چې سره چې د روپۍ جمع کړه ټول مال د حرام کو غرق دی که مثال یې داسې ورکوم یو غټ دیګ دی زما محترمو هغه دیګ د پیو نه ډک دی تا نه تپوس کوم په دغه پیو کې یو څاڅکې متیازې اچوم تی بیا څکې په یو څاڅکي متیازو سره ټول دیګ او ټوله پتیله هغه پلیتیږي زما محترمو دغه رنګې ټول مال په یو روپۍ حرامې سره هغه حرامېږي زما محترم مونږ خو الله دې معافي وکړي په حرامو باندې اموختو زمونږ د شاته علما کرام چې وګورئ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کور ته راغی چې ویې کتل روټۍ پخه شوې وه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته د روټۍ نه ماله د حرامو بوی راځي وایي د روټۍ نه ماله د حرام بوی راځي دا لرکه و یو فقیر راغی اواز یې وکړه یاره جي خیر راکړې پخواني فقیران او خیرمانان هم زموږ نه خو هغې ورته وی خیر شته یو روټۍ د امام احمد بن حنبل نه ده خوړلې وي حرامه ده هغه وایي چې امام احمد بن حنبل نه ده خوړلې زه هم نه خورم دی دا روټۍ داسې کار وکړو خوا کې دریاب و هغې ته ور واچوله علما کرام فرمایي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تر مرګه پورې د هغه دریاب نه میان نه خوړه چې ورته وی حضرت دا ولې وایي په دې کې زموږ اهل والا د حرامو ډوډۍ اچولې وه پته نه لګي چې کوم می خېټه به تري هغه مۍ چېرته ونه خورم الله ته به څنګه مخامخ کېږم دومره تقوا وه په هغې کې زما محترم او بیا د هغې بیا د الله سره رابطه مضبوطه وه چې مال څومره پاکي بعضې خلک په حرامو باندې حجونه وکړي بیا راشي یاره جي حج مې کړی دی ما کوم حج چې دی کړی دی دغه حج خو پرېږده ځان دې برباد که زما محترم بعضې خلک ویرې جي صدقه مې وکړه په حرامو نه حج کېږي نه پې صدقه کېږي نه پې زکات کېږي نه پې عقیقه کېږي په حرامو باندې یو عبادت هم نه کېږي زما محترم او چې چا درته وي چې کېږي پې فقیر 24 غنټې جومات کې ناست دی ما له لاسنیولې را رسوه چې ول سترګې وغړوم د حرامو او ما ووی چې د ټول اعمال دارومدار د انسان دا د انسان په حلال مال باندې دی چې مال د څومره پاکو اولاد به د دومره پاکي مال د څومره پاکو اعمال به د دومره پاکي مال د څومره پاکو دومره به الله ته نږدې کېږي د ما محترمو او که نه په حرامو کې اړانې موږ ته پته هم نه چېرې جي دا پیسې حرام تپوس نه کوو جي سترګې را باندې پټې دي استعمالو مې دا تپوس نه کوم چې دا حلال دی که حرام دی چې استعمال کوم ویې خورم بیا تپوس کوم یاره مولوي صاحب داسې کار شوی دی چې جي تاسو ته مثال یاره جي داسې کار شوی چې قسطو ته دی قسطو ته زمونږ او ما یو کس له قسط را بار کړی دی او د هغه نه مې 10,000 روپۍ اخیستې چې دا قسط تاله وباسم جي دا پیسې مې څنګه مې خوړلي دي زه وایم مطلقا حرام دې خوړلي دي ته قسطونه وباسې قراندازۍ کې دوکه کې د مسلمانانو سره دا خو د حرامې خوړي څومره مال چې د ګټلې دی ټول د حرام که د ما محترم او دا چا چې ورسره قسط هم اچولې د ټولو مال حرام د پیسې ته دوباره والی بیا اوس دا شیزونه کېږي قراندازي به وکړي ته به خبر نه قسط به یاره جي ماله قسط وباسه پیسې در کوم عظیمه ګناه ده عظیمه ګرامه حرام مال دی زما محترمو تاسو تپوسونه نه کوئ په حرامو باندې اړام یې بیا یاره جي عبادت مې نه قبلېږي یاره جي دعاګانې مې نه قبلېږي دعاګانې به دې څه قبول شي په جسم کې د حرامو وینه ده د دې نه ته خبرې دا سوچ دې کړې دا کم کار چې کوم حضرت زما ټول دارومدار په کار باندې دی چې زما پیسې پاکې وي نو وینه پاکه ده چې وینه په جسم کې پاکه ده نو عبادات په قبلېږي او بله خبره کوم چې د چا په جسم کې وینه پلیته ده قیامت به سبا شي خو یو رکات او یو رکوع سپاره کې یو ټکی نه قبلېږي زما محترم که څوک نه مني راشي بیا راشي چې د قرآن حدیث نه ته ثابت کړم نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې حلال مال وګټئ د اعمالو دارومدار زه اکثر ویم د اعمالو دارومدار دا په معیشت باندې دی کاروبارونه پاک کې اعمال به د پاکي